بابا مسیح د مشر اسفندیار ولی خان فرزند احمد ولی خان د کیمپ ته تشریف راوړو. مونږ د مامزه یونین اف جرنالیست ټول صحافیان تنظیمونو ملګري ټول هغه ته تود هرکلی وایو. ورسره فاروق خان د شیخو، تیمور خټک صاحب زمونږ د تحصیل صدر او نور ملګري هم ګڼ شمېر راغلل. موږ ټولو ته د زړه کومې نه هرکلی وایو. میا مفرق شاه صاحب خپله خبره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دلته په 400 کې فاروق اعظم چوک کې چې دا کوم کیمپ لګېدلی دی، رونو څو ورځې مخکې د هسپتال د یو مشر ډاکټر زمونږ د 400 صحافي برادرۍ سره پس خبره باندې مسله راغلې ده. رونو دا کیمپ په دغه سلسله کې دی. مسله دا ده چې صحافیان رونه خو د دې قوم اواز، د دې غریب قوم اواز، د دې مظلومانو اواز دا وي پورته افسرانو ته، ذمهدارو خلکو ته رسوي. په دغه سلسله کې دا زمونږ د یو صحافي ورور علب خان د ډاکټر سره د عوامو رپورټینګ یې کو. په دغه سلسله کې هغه ورسره مسله جوړه کړه. په دې سلسله کې دا ټول د بازار تاجر فیډریشن، تاجر برادری، صحافي برادری، سیاسي پارټۍ څومره چې دي دا ټول د څو ورځو نه په دې سلسله کې او په دې مسله باندې لګیا دي. رونو موږ نه پیږو آخر حکومت ولې دا مسله نه حل کوي. ګوره د یو علاقې عوام، د یو علاقې صحافي برادري، د یو علاقې تاجر برادري، ټولې سیاسي پارټۍ هغوی دا یو افسر نه غواړي، هغوی یو ډاکټر نه غواړي. هغه دلته موږ ته مسلې جوړوي. اوس موږ په دې خبره باندې نه پوهېږو چې آخر حکومت ولې دا مسله نه حل کوي. حکومت ولې د دې ټولو عوامو، د سیاسي پارټو، د دې تاجر برادرۍ، صحافي برادرۍ دا مسله ولې نه حل کوي. ستا خو ډاکټر دی، بل ځای ولې ډیوټي ولګوه. عوامو سره، قوم سره ولې زور کوې. زه خو په دې موقع دا یو خبره کوم، زمونږ په دې 400 کې څه موده مخکې یو په هسپتال کې یو ایمس و، هغه سره زمونږ مسله راغلې وه. په هغې کې زمونږ سورکي لاله هم جمدی و، خدای پاک دې وبخي، مثل خان لاله و. مونږ د دې هسپتال مخې ته احتجاج کړو او تر کومې پورې چې هغه ډاکټر بدل کړی نو هغې پورې دې مونږ په ارام نه ولاست. دغسې په دې علاقه کې څو ځله ایسیګان داسې راغلي دي چې دا قوم تنګوي، 10,000 روپۍ جرمانې پې لګوي، بې عزتۍ یې کوي. هغې سره مونږ دلته په دې 400 کې جګړې کړي دي. مونږ څو ځله هغوی سره په هغې جګړو کې جیل ته تللي وو، خو مونږ هغې خپلې مسلې نه مونږ اورېدلي نه یو. اوس دې کم ډاکټر صاحب چې دا په 400 کې دا مسله جوړه کړې ده او دې قوم سره، دې صحافیانو سره، دې تاجرانو سره، دوی سره دی یو ضد کوي. رونو زه خو په دې نه پوهېږم چې آیا دا ډاکټر صاحب د ده دماغ روغ دی، په ځای دی. یو علاقه کې تا څوک نه غواړي، تا خلک نه خوښوي، تا نه قوم، تا نه عوام، تا نه صحافیان، تا نه خفه دي. ته په زور په هغې ځای کې ډیوټي کول غواړې. دا څه خبره ده؟ زه دلته د سیاسي پارټو مشران هم راغلي دي، صحافي برادري هم ده، تاجر برادري هم ده. ستاسو ډېر وخت زه نه ضایع  کوم. په دې موقع باندې زه د دې قوم د 400 صحافیانو سره د دې قوم سره د صحافیانو سره د تاجر برادرۍ سره د صحافي برادرۍ دا مسله ولې نه حل کوي.
د 400 تاجرانو د طرفه حکومت ته دا خواست کوم چې په دې مسله کې دي سنجیدګۍ سره دي په دې مسله باندې غور وکړي او دا ډاکټر دي فوراً د 400 نه لرې کړي ځکه چې د یو علاقې قوم یو افسر نه غواړي یو ډاکټر نه غواړي دی به په دغه ځای کې څه د خیر ښېګڼې کار وکړي د ده نه به دا قوم څه د خیر توقع وکړي وروڼو د دې علف خان زمونږ دا کم صحافي ورور چې دی د ده خو د ډاکټر سره څه پوله پټي نشته د ده خو دا ډاکټر تربور نه دی ډاکټر د یو ځای دی موږ د دې 400 خلک یو نو وروڼو زمونږ د سره ذاتي څه مسله خو نشته د دې قوم دپاره صحافیان ټول عمر د دې قوم اواز اوچتوي موږ تاجر برادري ټول عمر د دې تاجرانو د دې قوم په مسلو باندې دې چوک ته راوځو او دې افسرانو سره موږ ستاسو لپاره جګړې کوو وروڼو په دې موقع باندې همدغه مسله ده چې دا ډاکټر صحافیان وروڼه خپل رپورټینګ ته نه پرېږدي په هسپتال کې کار ته نه پرېښودل د دې وجې نه دا مسله جوړه کړه او اوس د علاقې سره یو عزت یې راغېستی دی مونږ صوبایي حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې څونه زر تر زر کیدی شي دا ډاکټر دی د دې ځای نه بدل کړي دا که ښه ډاکټر دی او که بد ډاکټر دی دغې سره زمون کار نشته خو د علاقې خلک یې نه غواړي ولې دا ډاکټر مانه نه بدلی وروڼو تر کومې پورې چې دا احتجاج د دې ډاکټر خلاف جاری وي موږ تاجر برادري به انشاءالله د خپل صحافیانو وروڼو سره څنګ په څنګ ولاړ یو او په دې جدوجہد کې به انشاءالله تاسو ټول عوام هم موږ سره یې والسلام ډېره مننه دا و میا مفرق شاه باچا چې ستاسو مخکې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو ګرانو ملګرو دې نه پس اوس هغه مقرر راغواړم د چا په وینا چې علف خان ورور او ورسره زموږ میډیا ټیم د رزړو هسپتال ته تللی و د چا چې په هغه ورځ باندې ماشوم مړ شوی و د ډاکټرانو د غفلت د وجې نه او دغه مسله جوړه شوه بیا هغې نه پس د ایمس او د صحافیانو ترمنځ دغه کلیش راغی نو زه بهار علي رور د وی سي نجیم آباد ناظم دی هغه ته خواست کوم چې هغه راشي او هغه واقعات بیان کړي بهار علي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی وروره زما خپل ځاني ما باندې د خلکو یو اعتبار کړی دی چې ما یې اوټ راکړی چې د خلکو خدمت وکړو نو زمونږ خدمت د کلي پورې نه دی زه چې رالې ما به ضرورت ما یو مخکې کس راوسته نو هغه چې رالو په ویلچیر یې کږې وږې هر څه 400 په هسپتال کې زه ام اس له ورغلم ام اس نو بیا هغې واپس رالم ما د هغې یو فکچر نیم واخېست بیا د هغې سټاف ما سره پوره بدتمیزي وکړه بیا هغې کې ما عبدالروف شاکر صاحب تعلیم وکړه چې دا خو زموږ کار چې کوم ځای کې غلط کار وي نو د هغې به مخنیوي کوو به هر حال دغه واقعه خو راله بیا پکې هفته پس مې خپل 2 بچي راځوړ هسپتال ته بوتل چې هلته لاړم هلته نه کلونه وه نه ډاکټر و په ایمرجنسي کې جي یو ډاکټر ناست و ما په هغه ورځم په هغه دغه کې کلمه تېره کړې وه او بیا هم درته وایم چې نه زما د سره څه زیات یاد شته د ام اس سره او نو بس صرف موږ وایو چې حالات ټیک شي کم غریب سړی راځي 50 روپۍ چټۍ د دې وجې کوي چې دې هسپتال کې دته کار ټیک میلو شي خو به هر حال هلته یو څیز هم نو وروره نه کلونه وه د بار نه به یې په 350 روپۍ راغشته ما گاډۍ راواغشت رالم دلته د ام اس ځای ته چې دلته رالم دلته ام اس نو دلته یو امیر صاحب بل ناست و د هغه پی ای ورته که څه هغه ناست و هغه ته ما هغه مسلې وې ما ورته چې تاسو موږ سره لاړ شئ بیا ام اس وایي چې ته موږ له نه راځې او کمپلین نه کوې او ویډیوګانې کوې او دغه کې تصویران کوې نو اول موږ له راځه که مسله حل نه شوه بیا به کار کوو جیزه چې کله دې ته ما ډېر مینه که دې ته ځه وایي دا ستا کار نه وي بس موږ درځو ته ځه بیا بس مجبورا زه لاړم دلته یو کچرو کې یو میډم ناسته یو درخواست ما مخکې مې ویلو چې ما ولي که څه ګډوډ و هغې ته مې پیل کړي چې دا زموږ مسله به موږ کم خوړو هغې د چارخي هغې ما ته په هغې لیکلي کړو چې زه ام اس له کله رالم نو د ور د دغه کې شیشه وه زه بار کېناستم ده چې هغه وکړه ما زه دننه راوغوستم ما سره چې ډېره غلطه رویه استعمال کړه ما ته دا مونیو چې بچې کېنه یا خیر دی وبه شي دا خو راځي زندګي ده کله به څه نه ما داسې لاس په هغه شیشه داسې ایښوده سړی ودرېږي نو بس ما ته ویې خواکه لاس
بهر چې څه وشو هغه خو دلته راسره وکړه بیا چې هلته زه لاړم چې حالات نور د هغې نه زیات خراب شو بیا ما علم خان بی ته مجبورا دلته ما رینګ وکړه ما ویل چې دلته زموږ څوک نه اوري نو موږ به چېرته ځو په هغې کې بیا ما علم خان بی ته رینګ وکړه بهار علي رور به خپله خبره کوي خو موږ چې څنګه دې نه یو څو منټه مخکې کوم اعلان کړی نو ایمل خان تشریف روډ دغه تنګي روډ باندې مخامخ را روان دی موږ د هغې شکریا ملا کوو چې هغې رالل بهار علي رور به زر در خپله خبره ختمه کړي چې بیا هغې خپلې خبرې دغه جي خبره وه د هغې بیا چې کله موږ علم خان صاحب تر هغه راغې الله یې د ده قدر وکړي خو دې لږ لیټ شو بیا هم به هر حال هغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې د خلکو نه تپوسونه وکړل او لکه د سټاپ او د عوامو په ایمان چې یو بل ته لاس واچو چې دومره هغې خواران تنګ شو دغې نه پس بیا موږ خو ترې رالو بیا پکې علم خان په ایمان ترنګ چې دغه شان ما ورته ویل چې وروره په قسم قرآن به درسره ځکه ولیاړو چې خدای دې ستا قدر وکړي تا زموږ خبره اورېدلې او موږ له راغلې باقي زموږ ام اس سره څه زیات یاد نشته وروره اسپتال دې ټیک کړي زه په بلډینګ څه کوم ما ته د سرو زرو پلیټ دی خو چې تلکاري پکې نشته زه پې څه کوم په بلډینګ او په سپی به زه څه وکړم ما ته کیلونه پکار ده ما ته سهولت ویلچیر پکار دی ما ته دار څه پکار دی غریب سړی خو اسپتال ته ځکه راځي د 10 روپۍ چټۍ دپاره چې دلته ته سهولت میلو شي نو چې دلته دغه شي دلته نشته او 300 روپۍ دې لګوي هر ځړ اسپتال ته چاته معلوم نه دی نه سپیشل چینچیل ته وکړي بیا راځي نو شل خبرې دي بهار علي رور نه ډېر معذرت کوم مشر راغې پنډال ته را روان دی ټولو ملګرو له پکار دی د پنډال ټولو ملګرو له چې زموږ د خوږ مشر ایمل ولی خان ښه دروند او پرتپاک استقبال وکړي ملګرو ایمل خان دغه پیدا را روان دی ستاسو مخکې موږ ورته هرکلی وایو او هغې سره ګوهر ایوب خان دی ورسره نور ملګري دي نو موږ زړه له کومې نه ایمل ولی خان ته دې پنډال ته په راتلو باندې هرکلی وایو او خپل چیرمین فیض محمد او زاهد خان جنرال سیکرټري علف خان رور ټولو ته خواست کوم چې هغې ښه دروند او پرتپاک استقبال وکړي ایمل ولی خان صاحب ګوهر ایوب خان هم ورسره دی موږ هغې ته هم هرکلی وایو صمد باچا صاحب ورسره دی هغې ته هم هرکلی وایو نور کم ملګري چې هغې سره دي هغې ټولو ته په ګڼه موږ په خیرالی وایو ملګرو شاته کورسو ته راځئ مخې ته ډېر رش مه جوړوئ زه نصرت حسین طوفان ورور ته خواست کوم چې هغه راشي او قراردادونه پیش کړي د هغې نه پس به ایمل ولی خان صاحب مختصر طور د خپلو خیالاتو اظهار کوي هغوی ځي د هغې څه کار دی موږ د هغې ډېر مشکور یو ډېره مننه جي چې هغوی سره د ملګرو دې کیمپ ته رالل نصرت حسین ورور بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو قراردادونه پیش کوم خو د هغې نه مخکې بعد خلک وایي د صحافیانو حوالې سره نو کوم زموږ ملګری علف خان چیرپا یا رفاقت چې حزب بیجا کې ساتلي وو په دغې زموږ هېڅ کار نشته خو کوم ظلم چې 400 عوامو سره شروع دی دلته ایمل خان ناست دی ایمل ولی خان چې رضوي حکومت دې ځلې له یو تحفه ورکړې وه وومن اینډ چلډرن اسپتال رجړو هغه اسپتال کې په هغې ځان له MSO اوس دې وخت کې چې کوم دی هغې په ټیچکیو کې دم کړی دی نو موږ دا ډیمانډ کوو چې هغه اسپتال لرې ځان له اهل MS ورکړي او دا MS ډاکټر جانزیب چې د ده خلاف د تعزیرات پاکستان لاندې د 3 سیکشنو تخت مقدمه درج شوې ده چې ده په کې BBA کړې ده
نو دا قانون دی چې دی ماتل کېږي ډېرې پورې ماتل شي. دریم قرارداد د پر عمل کې د توموټو رواج دی. نو چیف جسټس پېښور هائی کورټ چې کم ظلم دی امسا او وزیر صحت تیمور جګړه د چارته دی 22 لاک عوامو سره کړی دی. په صحت کارت کې چې کم کرپشن کېږي، په زکات مت کې چې کم کرپشن کېږي، په علاج حوالې سره په دې کې پوری تحقیقات وشي. بل زه د ډي پي او چارسدین ته یو قرارداد پیش کوم. علب خان رور حوالې سره ډاکټر جانصیب دته د بچو د قتل دمکي ورکړې ده، دته د قتل دمکي ورکړې ده چې ستا لاش په داسې کم ستا د بچو لاش په هلته پروت دي. نو زه ډي پي او صاحب ته وایم چې تا ته کوم د انکوایرۍ دپاره درخواست درکړی شوی دی، په هغې پوري تحقیقات وکړه چې هغه عدالت ته راشي. بل قرارداد چې کوم دی ایم ایس او حوالې سره دام دی چې ایم ایس او په چارسده کې د عوامو سره چې کومه رویه ده، مریضانو سره چې کومه رویه ده، نرسانو سره چې هغه په کوم الفاظ کې خبرې اترې کوي یا د هغه د اخلاقو حوالې سره چې کوم دغه دی، نو پوري دی د ضلعي انتظامیه په دې باره کې ایکشن والي، ځکه چې په چارسده کې په دې میاشت به کې 7 ماشومان وفات شوي دي. نو دا قانون دی چې د ډاکټر خلاف په مقدمه درج کېږي. نو دا د دغه شپږ 7 ماشومانو باره کې دی د ایم ایس خلاف مقدمه درج شي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی؟ ګرانو ملګرو، نصرت حسین رور د دې پنډال هغه چیده کم پوینټس یو هغه د ټولو ملګرو مخکې کېښودل. زه ملګرو لږ رسته شئ مهرباني وي، لږ رسته شئ. داسې زه اوس دعوت خطاب ورکوم د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر احمد ولی خان ته چې هغې راشي او د دې احتجاجي کیمپ په حواله د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. احمد ولی خان صاحب. شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. زه خو اول د ټولو نه لږ په معذرت مری مې لږه خرابه ده، نو لږ ګزاره به را سره کوې. زه ګرانو وروڼو بسمیت د عوامي نیشنل پارټۍ د خپل تاریخ په رڼا کې، د خپل کلتور په رڼا کې، د خپل نظریې په رڼا کې یو وارې نن نه بلکې ټول عمر 100 کاله کېږي چې په 4 پشت کې زه دا ډېر په فخر ویم چې د باچا خان بابا نواله ولی خان دواړه د خدای وبخي او داغه نه پس زمون قائد جناب اسفندیار ولی خان خدای دې صحت ورکړي. او نن زه په 4 پشت کې د خپل نظریې د تسلسل د لاندې راغلم. خپل پارټۍ سره د میډیا د مرګرو لا د سخت کې ډاډ ورکولو لا او د اعلان د پاره چې عوامي نیشنل پارټي د دې مطالبو سره مکمل بودري. عجیب حکومت ته ډنګ حکومت نه چلےږي او دا ډنګ والے پرونه د باچا خان میډیکل کالج تصویر لګولیو او وی مردان لم یو نوې پروجیکټ راوړو
مردان کې میونه به هسپتال کولاو دی حکومت چې په دې پښتنو د تیرو 9 کالو نه مسلط ده زه دا بار بار وایم مسلط دې ځکه چې دی له عوامو ووټ نه دی ورکړی د عوامو فیصلې قطعاً دغه نه وي بلکې پیریانو ماماګانو په کوم شکل چې دی روستیو نو زما یاد شي چې د بابا پیروکار په دې چوک کې د خپل محافظینو ته هغه خلکو ته چې زما او ستا په ټیکسونو تنخواه دي او زمنګ او ستاسو محافظ دي هغې په دې چوک کې بولټونه ووال خو هغه پوه نه و چې د بابا د نظریې پیروکار روتي دي سینې ورته تاسو مخامخ کړې او هغې دې ځای نه ووتل نن تعلیمي ایمرجنسي دا بیخي یو ګپ دی او د کپتان او د هغه د دې خلکو په غلاګانو کې صحت کارت یو ډېره لوی اغلا ده د صحت کارت فایده غریب ته کمه او پرایویټ هسپتال ته ډېره ده نن په 400 کې زنه بیگم دا سړی مال لیدلې نه دی چې یو شي کې د کار نی نو هغې نه ځان لرې ساتل ښه دي خو زه په دې ورسېدم چې موږ الحمدلله په خپل وخت کې د اشنغر د زنانو د خپلو میندو خویندو او د خپلو بچو دپاره یو سټیټ آف د آرټ څه د پاسه د 2 اربو روپو دا پروجیکټ کوم باندې چې موږ نوم یې ایښی دی اشنغر زچا بچا هسپتال اول چې موږ د هسپتال جوړو نو زموږ موجوده هغه کتو والا ممبر صاحب خپچې په خپاړولې او په میز ورته کتې پرتې وې دا میډیا والا خبر دی چې هغه حجره نه و هغې نه دوکان جوړ شوی او د هرې ساري هغه وخت کې لاړو او سټې راواغشته زموږ خلاف چې دا دې ډېر غلط کار کوي شپږ میاشتې هغه سټې د وجې کار ودرېدو سټې ختمه شوه کار بیا روان شو هسپتال چې تیار شو زموږ حکومت ختم شو د دې حکومت راغی هم د هغې ممبر صاحب چې دغې هسپتال خلاف یې سټې اخیستې وه د هغه حجره د هغې هسپتال دپاره دوکان ته جوړ شو او باقاعده د هر ګریډ خپل قیمتو او هغه قیمت به دې ادا کو او نوکري به دې وړه موږ چغې والې چې دا یو هسپتال په پښتونخوا کې داسې هسپتال نشته دا ملګري څوک چې ورته تلي د چا چې پکې هسې ورتګ شوي یا ضرورت دپاره تلي د دې په شان هسپتال په ټوله پښتونخوا کې نشته خو افسوس چې موجوده حکومت دونه نااهله دی چې په جوړ هسپتال کې یو MS نشي ټاکلی عجیبه خبره ده هسپتال پر زړو کې دی تب اول راځي 400 کې به پرچه ټکې
او بیا به ته مریض رزړو ته بوځې او په رزړو کې به داخلې زما مازغه خو په دې خبره نه خلاصېږي خو چېرې د دې خبرې وضاحت موجوده حکومت او موجوده وزیران کولی شي نو زه په سمیت د اشنغر زمونږ د میډیا ملګري او د اشنغر زما عوامي نیشنل پارټي او نور قوم دا سوال غواړو چې زمونږ په دغه هسپتال کې ایم ایس ولې نشته او د یو ایم ایس د نش کېدو د وجې زمونږ خلکو ته ډېر تکلیف دی دویمه دا سرکاری اسپتال دی د چارسدی اسپتال د چا د پلار نیکه جاگیر نه دی بلکې ګوشنغر د چا د پلار نیکه جاگیر دی نو موږ او تاسو ټول ولاړ یو او موږ په دې فخر کوو چې اشنغر زمونږ د پلار نیکه جاگیر دی سیبان بنن یو ځای کی سبا به بل ځای کی بل ورځ به ریټایر دي موږ چې جمدي یو موږ نه چې پیدا کیږي دا اشنغر د هغې د پلار نیکه جاگیر موږ خو په سړیتوب دلته ژوند تېر کړی دی موږ په دې خاوره د عدم تشدد پرچار کړی دی خو موږ د ولی خان بابا سیاسی پیروکار یو او بیا خو څوک دا ګڼي چې هغه ځان ته بدماش وی د دې قام په سر ما ملنګیم کړی ده او د دې قام په سر زما پلار نیکه د بدماشو لاره منې کړې ده نو که څوک ځان ته بدماش وی په هغې خبره ورسره غږېږم بیا دې راشي او بیا دې ما سره خبره وکړي زه د دې خبرې نه وړاندې کېږم د دې مطالبات ما واورېدل زه د عوامي نیشنل پارټۍ په بوج زما د ضلعي تنظیم د تحصیل تنظیم زما قاسم علي خان نور ملګري ټول ولاړ دي د سرکاري ځای نه میډیا والا څنګه منې کولی شي یو کس او که نه څوک دا خوی لري چې هغې د دننه هر عمل کوي او هغه عمل د بار عوام ته نه رسي نو زه 3 ورځې مهلت ورکوم ستاسو په اجازت 3 ورځې مهلت ورکوم 3 ورځو کې دا ایم ایس د دې اشنغر نه لر کړی شي او کو چېرې 3 ورځو کې لر نه کړی شو نو زما په خیال چې جمعه ورځ راځي یا د زیارت ورځ راځي نن ورځ به دې وکاږو د جمعې ورځ راځي بیا به انشاءالله زه زما پارټي دا پښتانه دا قام میډیا ځان دپاره نه ده لګیا دا په خپله ښه وخت تېرېږي ښه خپل ژوند کوي دا څونه زموږ د میډیا رونه چې دي دوی د دې دپاره لګیا دي چې خبر دی تاسو ته او ما ته راورسي او زموږ د عوامو دا فریضه ده په دې میډیا والو چې دوی به هر قسمه خبر موږ ته رارسوي په هغې کې څوک کو منځ کې دیوال جوړېږي کو هغه هر څونه زورور دی موږ الحمدلله د هر چا هغه دیوالونه مات کړي دي لہذا 3 ورځې ټایم دی دا موجوده حکومت دی په 3 ورځو کې دننه دا ایم ایس د دې 400 نه ټرانسفر کی یعنی کو بیا د جمعې پر ورځ څه حالات جوړ شو سهیل خالد صاحب دم دا ووري په کولو وګونو احسان شاه صاحب دم دا ووري په کولو وګونو ایم ایس دم دا ووري په کولو وګونو डी सी دم دا ووري په کولو وګونو
او کم وړاندې کاڼه چې په پېښور کې ناستي ادم واوري دا په کولو غوږونو چې د جمعې په ورځ بیا به دا خلک روزي او دا ام اس بایتاش نګر نه کار ناکام حکومت ناکام حکومت ناکام ریاست ناکام حکومت ناکام حکومت زګران ورونو یو واره بیا تاسو له دا ډاډ او تسلی درکوم زما بڑو چې زه تاسو سره دلته ټوله ورځ ناست وم ډېر په معذرت ما په خبر کې ټایمونه ورکړي دي خودونه ډاډ او تسلی تاسو له درکوم او تاسو په وساتت د اشنغر ټولو پښتنو له ورکوم چې ان شاء الله چې کم زم ظلم کیږي کم زم زیاتی کیږي د چا مخ نیول کیږي د باچا خان بابا پیروکار عوامي نېشنل پارټي هر سړی چې دا سره ټوپې پسري اب ان شاء الله خپل قام ته د ډال په شکل کې ولاړی یو واره بیا زستاسو مشکور یم تاسو جذبې ته سلام کوم د باچا خان بابا نظریه دادا چې خپل حق لبا आवाज پورته کوي او دوه خلک خپل حق نشي ګټلې بیدار خلک خپل حق ګټي چا چې आवाज پورته کړي دي الله یې مدد کوي او ان شاء الله زه او زما پارټي بدر سره ولاړیو بیا به د جمعې پر ورځ د لای عمل لپاره تاسو فاروق خان تیمور خان او شکیل خان قاسم خان تاسو کېنه جمعې لپاره لای عملو کې بالکل ان شاء الله منګ به ورته بیا چې کله قانون مرشي ملزم دی سسپند کیږي نه کله چې قانون مرشي کله چې قانون اثر کې ناراضي نو مجبورن هغه قام چې بیداری لري اب بیا د خپل حفاظت او د خپل حقوقو لپاره روزي او چې روزي نو بیا هر سرازي بیا خپل حق ګټو ان شاء الله دا سینه پریدو او مجرم دی دا اوس ما اوریدل مجرم دی ما په اف آی آر دی بلکې بل مې اوس اوریدا چې دلته د هسپتال بلډینګ کې ډېر ګنده کار روان دی د هسپتال په بلډینګ کې پکړې خلک اوسي پکړې هغه خلک اوسي چې ذکر نشم کولی د طبقه خلک دي موږ به د انسانیت قدر کوو هغه کو هر انسان دی دا د الله د غاړې دی موږ به د هر انسانیت قدر کوو خو زه په دې نه پیغام چې د هسپتال په بلډینګ کې د دغه خلکو سویمه ده څوک چې پکړې په دغه بلډینګونو موږ په مزیدم خبر ښکارا کوو او میډیا والا ته وایم چې بالکل اوس ورتل غواړي اوس ورشه هسپتال ته لاړ شي خپل ریپورټینګ وکړي زما دا سمرګری چې در سره دي دام دی لډیر دي اوس نه غلاړ شي او په هسپتال کې ګټ کې ریپورټینګ وکړي یو زه دنیا ته ورسوي زما مرګری در سره دي زه ګورم چې تاسو لارې څوک نه ډیره مهرباني ناکام حکومت ناکام حکومت یو نعره راکې ایمل ولی خان ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی زندہ باد ټول زندہ باد اړو مهرباني بس نه تاسو دې سره چې کوم ګلام 2 سکند کې بس میټینګ مې دی او ګډ وړه نه څنګه چې و چې
دلته کې د شمالي اشنغر نه د شمالي اشنغر چې کومه جرګه ده عجب خان صاحب چې کوم دی چې د وي سي چیرمین هم دی د هغې مننه کوو او ورسره چې کوم دی د منډړي د بازار تاجران چې کوم دی دلته کې راغلي جعفر خان په قیادت کې د هغوی ډېره زیاته مننه کوو او عجب خان له چې راشي تاسو خبرو چې د قومي وطن پارټۍ د چیرمین ضلعي مشر قیصر جمال اشنغري هم موږ د ډېره کومې ناشکریا ادا کوو چې هغې هم راغلي دي ډېره مننه ملګرو پر قراردادونو کې او قرارداد پاتې شوی نو هغه هم پیش کوم د پی ټي آی چې کم را روان ازادي مارچ دی د چارسدې صحافیان به د هغې نه مکمل بایکاټ کوي او پر روان انتخاباتو کې به د پی ټي آی د هر کینډیډیټ د چارسدې میډیا ډټ کر مقابله کوي او د مخالف د پی ټي آی د مخالف کینډیډیټ لپاره ووټ غواړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما د چارسدي صحافیان ورونو د چارسدي د نورو پاټونو راغلو مشرانو او کشرانو او امزولو السلام علیکم زرونو د قومي جرګې د شمالي اشنغره د صدر په حیث او بیا د منډړي د وي سي چیرمین په حیثیت باندې او دریم د مزدور کسان پارټۍ په رهنماتو د هغې په مشرۍ باندې چې دا درې واړه ودې ما سره دي ورونو د نن نه 20 کاله 30 کاله مخکې د ټول پاکستان عوام چې کوم دي دا ړانده دا کاڼه دوی څه نه لیدل په سترګو روغ په غوږونو باندې روغ خو دوی نه په سترګو څه لیدله او نه په غوږونو څه اورېدله کله چې دې وطن ته میډیا راله صحافیان ورونه رالله نو هر چاته چې نن په بېګانه په شپه کې په منډړي کې واردات وشي نو ټول پاکستان کې په ټوله دنیا کې د دې ورونو لاسه هغه ظلم او هغه جبر ښکاره کېږي او د ټولو خلکو لاس ته افسرانو دماغو ته غوږونو ته ورسېږي نن نوره صحافیان چې په دې پاکستان کې نه دا میډیا آزاده نه زمونږ په حدیث حکم نه اوري دا د ښکاره وګوره چې صحافي تللی دی او هسپتال کې تپوس کوي چې ته څه کوې څه نه کوې هغه بندۍ په کوټه کې او ورته وایي ستا تپوس زما نه څوک دي نورونو دې میز ته که څه شی دی ستا نه غټ غټ طاقتونه غټ غټ ښکرورو ته د انګریز نه مضبوط نه ته د مغولو نه مضبوط نه ته د نوابانو د خانانو نه مضبوط نه دا خلک چې راپاڅېدلی دی نو دغه شانتې خلک او بوتان دې خلکو زیرې به زبر کړي دي او دا به د دې هسپتال نظیرونو او چې نه ځي نو زمونږ دا خبره ده چې صحافیانو نور ادب خان صاحب زمونږ علاقه کې ډېر بلد او پلس محمد رور زمونږ د تنګي د تحصیل دی موږ د قومي جرګې د طرف نه د چرمینانو د طرف نه د خپل تنګي د تحصیلو پوره د دې مثل مزاحمت کوو او د زمونږ په دغه باندې ظلم کړی صحافي رور باندې دا په ده ظلم نه دی دا په ټوله پښتونخوا په ټول پاکستان باندې ظلم دی موږ به د دې حق تپوس باقاعده کوو ایمل ولي خان وویل چې د جمعې په ورځ د جمعې په ورځ باندې زما چورلک فیصله دا ده چې د جمعې د ورځې پورې حکومت دا لرې نه کو نو بیا د جمعې په ورځ باندې موږ ته هم سوال جوابونه وکړئ دا به د کرسۍ سره راوړ لکه سړی چې پاله جوال یې دغه کړی او لکه د ستا کاریډ بیا خوا ورته چې ضروره دا زما هسپتال دی زما وطن دی زما ضلع ده ته پکې څه کې ورونو زه د حکومت تاریان یم چې د صحافي او د ډاکټر په منځ کې لانجه راغلې ده پکار دا ده چې دې له سرکاري کمیټې سازه کړې وې که صحافي زیاتې کړې وې هغه ته بیا زیاتې ویلې وې او چې ډاکټر کړی وې ډاکټر به یې لرې کړی وې ورونو دلته د ماشومانو هسپتال و دلته د لاسه کم خوا لاړ سوچ کوئ که نه اوس ته ما ته ووایه چې دا هسپتال پروس کې نسیتې ته لاړ شي خیشکو ته لاړ شي دا د چارسدي عوام به څه کوي دا به ماشوم کم خوا بې
دا خو موږ چې پیدا شوي لا نه و چې دا د 400 هسپتال دی نن شکر دا 400 هسپتال په ضلع کې غټ دی دې کې د هر یو شي سهولیات شته دی نورونو زه نورې خبرې نه کوم خو زموږ د شمالي اشنغر قومي جرګه چې کومه ده نو دا څه یو عجب خان نه دی په قومي جرګه کې موږ 200 کسان د هرې پارټۍ پویه ملګري ماشټران ریټایر شوي ډاکټران را سره دي دا زموږ جرګه ده بیا چې موږ را پاسو نو دلته موږ حکومت ته دا ویو چې دا لرې کا وزیر اعلی صاحب ته ویم چې دا لرې کا د دې یو کس د لاسه ټوله 400 مه تباه کوه دلته ستا هم پارټي ده ستا الیکشنونه هم ګټلي دي په کار دا ده چې داسې مسله د 400 راشي او تا هغه فوراً د دې خلکو حل کې دا خو لا ډاکټر دی چې تا ته یو لویه مطالبه دا قوم ونیسي ستا د دې علاقې د دې 400 په ضلع کې د یو شکیل نه غیر د شکیل بشیر نه غیر ټولې مینیګان او امپیاګان ستا دي وزیران دې ساس کړي دي دا زموږ دې وزیران ورونو ته دا دلته چې کم پاس شوي دي که پلي شکور خان دی که سلطان محمد خان دی که بل خان دی که بل امپیا دی دا دوی له پکار دي چې دې صحافیانو دا مظاهرې به نه کولې چې دوی دومره پوه شوی ورته به پلي شکور خان ویلی چې وروره زه په مخه دې ښه ته به ساله دې قوم ته ورته ودرېږې که به نه ودرېږې دا د 400 دومره غویره او نران خلک دی چې د دې 400 سیاست په ټوله دنیا کې خور دی په ټوله دنیا کې په دې سیاست باندې موږ فخر کوو موږ یو داسې آزاد سیاست ګټلی دی رونو مزدور کسان پارټۍ سیاست هم تاسو ته معلوم دی چې مزدور کسان پارټۍ په دې وطن کې څه کړي دي کوم ځای ته چې زموږ تحریک رسېدلی دی هلته خلک آزاد دی کوم ځای ته چې تحریک نه دی رسېدلی هلته خلک غلامان دی موږ رونو د غلامۍ زنځیر شلولی دی موږ د ډاکټر غلامي نه منو تاسو یې منئ دا ډاکټر دې زر لاړ شي که نه دله سزا ورکړی شي که سزا هم نه ورکوي کمیټې دې سازه کړي چې ګناهګار ثابت شو برخاست یې کړي که زموږ صحافي ورور ګناهګار شو معافي به ترې وغواړو خو ته چې زه تا له چې زخمي دوړې او مړی کړی صحافي به درځي چې دا چا ویشتو دشمني وه که هسې مړ شو ته چې په هسپتال کې دا بند کړي کیدای شي چې ته د مخالف نه پیسې والې څوک چې ایشتلی او ته ترې پیسې والې او د راشنکوب باندې هغه لګېدلی او ته د تمانچې ګولۍ ولیکې چې دا تمانچه باندې مړ دی ځکه چې ستا ضمیر کلاو نه دی نه ستا ضمیر د ډاکټر د غریب سره همدرد دی بیا ولې چې دلته خپله ډیوټي وکړي هلته وایي زره 1200 روپۍ فیس را صحافي ورور که د چا نه پیسې اخیستې ووایې که نه صحافي ورور زموږ ورونه دي موږ په دې خفه یو موږ وروره د دې پوره مزاحمت کوو که چېرته دا خبره د جمعې د ورځې پورې حل نه شوه نو موږ ورونو بازارونه به هم بندو خلک به هم راوباسو بیا به دا مسله نه وي دا بیا څوک نشي رابندولی دې خوا ته زموږ عمران خان صاحب وایي چې زه حکومت ختموم بلکل خپل حق یې کوه جلسه جلوس یې کوه ورسره که نه خو دلته په دې صوبه کې حکومت چې کوم دی دا د پی ټی آی دی او بیا د دې 400 ټول امپیاګان او وزیران دي دا خو شرم دوی له پکار دی چې پکار دا و چې 400 عوام دې چوک ته نه راتلی او ایمل ولی او د مزدور کسان پارټي او د قومي جرګې او د جماعت علما اسلام دې خلکو مسلم لیګو خو چې دا مظاهره کولی نه ولې چې تا دا لرې کړی وی د چا څه کار دوی ته زه دا خواهش درخواست کوم پلي شکور خان ته او سلطان محمد خان ته چې مهرباني دا وکړه چې ته په صوبه کې فضل محمد ته نه ویو تا ته دا ویو چې دا ستا د 400 مسله ده دغه ځای کې چې ته ناست یې او نن تا د وزیري میلاو ده دا د 400 د عوامو په سر تا ته میلاو ده چې تا د 400 عوامو اوټ نه وی درکړی ته څه وي نو خبره دا ده چې ته به د یو ډاکټر دپاره قوم نه غورځې ته به ډاکټر لرې کې او دا قوم به اخلي او چې دا قوم وانخلي نو یا کال پس او یا ته میاشتې پس الیکشن دی ته به د دې 400 عوامو ته څنګه ودرېږي
چې مال ووټ راکړي دا به بې غیرته چې تا ته دا ونه وایي چې د یو ډاکټر دپاره دې ټوله چارسده شرمولې وه ټوله چارسده دې بېعزته کړې وه ته د ووټ حقدار اورهې نه نورونو زه خپل تقریر په دې ختموم چې د صحافیانو ورونو سره دا دلته نه که په ټول پاکستان کې دي موږ د هغوی ملګري موږ له رڼا راکوي موږ له کویه راکوي موږ ته لار ښیي د هغې لارې د وجې موږ راپاسو پخوا به خلکو تقریرونه د ماښام نه زده کولو چې زه به سهار جلسه کې څه ویم نن میډیا دومره کړي دي چې هغه میډیا ما ته تقریر د ماښام نه وښیي سهار زه ځم او په جلسه کې هغه تقریر ویم نورونو موږ د شمالي اشنغر د قومي جرګې د شمالي اشنغر نه موږ مزاحمت کوو موږ راغلي موږ ته پرون سوال جواب کړی راغلي بیا چې راځو بیا به په دې انداز کې موږ نه راځو بیا به موږ په جلوس کې راځو او د صحافیانو سره په جلوس کې ولاړ یو والسلام ګرانو ملګرو دا وجب خان لالا چې ستاسو مخکې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو زه د TMA امپلایز ایسوسییشن رهنما شاد خان صاحب ته د VC چیئرمین عثمانزی پیران پیر جنید خان ته د پاکستان پیپلز پارټي علما مشانه صدر پیر آفتاب صاحب ته او خپل خوږ مشر د شب قدر یونین اف جرنلست او د پریس کلب صدر عطاالله شاه صاحب ته طارق باچا ته او راغلي ټولو ملګرو ته که نور ملګري کوم راغلي هغوی ته هرکلی ویم چې هغوی راغلل او زموږ دې محفل ته ښکلا ورکړه پیر صاحب طبیعت ښه نه دی او په دې مشکل دغه کې دی دلته تشریف راوړو زه د دوی مشکور یم او دوی له مایک ورکوم په ناسته به د خپلو خیالاتو اظهار وکړي پیر آفتاب صاحب د پاکستان پیپلز پارټي علما مشانه صوبایي صدر دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول پجمع وانتر شريف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما د پریس د چارسده ټول ملګري مامزه یونین اف جرنلست صدیق صاحب فیض محمد صاحب اصول مشران چې دي د پاټو د تناستی دې ټولو ته زما طرف السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه د پاکستان پیپل پارټي د صوبایي صدر علماء مشایخ وی په هیڅ باندې د احتجاج کې بھرپور شرکت کوم او دا مطالبه کوم د دې امپیګانو نه چې دلته کوم امپیګان دي د امپی کاغذ پی ټی آی دي که دا این پی دي زه په دې حیران یم چې ټوله 400 یو طرف ته او دا ډاکټر صاحب بل طرف ته نو دا 400 د دې پښتنو دا ټول عمر غیرت کړی دی د خلکو سره نو دا ډاکټر دا زموږ صحافي برادران ورونه چې دي د دې 400 دا مسائل
دا اجاګر کوي په ګوته کوي مشرانو ته ټاکي چیرې د چا صدې د خلکو دا تکالیف دي نو د دوی مونږه په هر ډګر باندې که پیر افتاب دلته ناست دی خو د دوی په وجه باندې د دې میډیا په وجه باندې چې دوی مونږ ته کوریج راکړی دی او هر چا ته کوریج ورکړی دی د دوی په وجه باندې مونږ دې ځای کې اوس مونږ ناست یو نو زه بله شپه چې دی ما ته تکلیف و په دې شپه کې زما انفیکشن و نو ما ته ډاکټر وی چې ته کینوله وخېجوه نو زه د چارسدې هسپتال ته رالم نو زه کینولې ما ته خېجوله د 100 روپو کینولې ما ته وخېجوله او هغه پورې نه وخېجولې خلکو ته ډېر تکلیف دی او ډېر زیات په مشکلاتو سره دي دوی وی چې هسپتال کې پراګرس نشته دا دوی یو بدماش مقرر کړی دی او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا سړی دې زر تر زره لږ کړي شي او دوی دې کې 50 کې ښه نه ښه ډاکټران با اخلاقه د ده نه قابل ډاکټران شته او د ده په ځای دا ثوابې یو کس یې راوستلي او دلته 50 کې په موږ مسلط کړی دی خو زه حیران په دې یم چې د تیمور جګړه صاحب سره د ده سره رشته ده یا دې څه مفادات دي چې د چارسدې د عوامو دې احتجاج ته نه ګوري او دا سړی نه بدلی نو دې کې څه مونږ ته څه بل کاته ښکاري دې تیمور جګړه ته زه وایم چې دا سړی لړکا دا حالات نورم خرابېږي د دې حالات د خرابېدو ذمہوار دا KPK گورنمنٹ پہ بھی نو مہربانیوں کے اس کو پوری خو خلق پر امن محتجاج کئی او دا صحافیان خو چراپار چې دا خو مچې ګرورا نو کوشش وکړي چې د جګړو نه یا د فساد نه مخکې دا سړی چې تاسو د دې 400 نه خو په عزت کې لرته په عزت نه موږ نه غواړو بس دې سړي عزتي مه کوي خو بس په دا توګه باندې خو په عزت سره رخصت کا کار به کړی خدمت به کړی او چې اوس 400 خلکو ته دا قبول نه دي بالکل وته قبول نه دي نو دا تاسو په موږ باندې په زور باندې مو مسلط کوي زمون دا احتجاج چری دا چری د حق ته پاره دي کدی خسړی او کار یې کو او کار یې کو نو موږ په سر سترګو باندې زه خو سره داسې خاص نیم ملو شوی او چې داخله کې نه دی نو د دې ګری په توګه باندې د حکومت ته زمونږ دا پرزور اپیل دی چې دا سړی چې دی دا رما په خیر 2-3 وزیر دي کومره دي د کې دي 3 وزیر دوی الټیمیټم ورکړی دی په دې 3 ورځو کې خیر دې موږ ته ګلونه واچو خو په عزت باندې به موږ رخصت کو دا مشران وو ته ګلونه واچي خدا سړی د دې 400 نظر کې تاسو ډېره مهرباني د پاکستان پیپل پارټي د طرفه موږ دوی سره صحافي برادرانو سره بالکل مکمل تعاون یقین دهانی ورکو الله تاسو ټول خوشاله کړي ډېره مننه مهرباني ګرانو ملګرو موږ کیمپ ته په راتلو باندې ملک سیال آل کلاس 4 ایسوسییشن ضلع چارسدې صدر عاصم قریشي زمون کشرم دی زمون رور دی د هغوی میاں علیم شاه باچا صاحب دا سید طولا شاه صاحب د شاه رضا شاه صاحب او نور چې کوم ملګري ضیا صاحب امجد علي سالار صاحب او نور چې کوم ګڼ شمېر ملګري راغلي دي د هغې د ټولو د کومې نه شکریا ادا کوو د ټولو تنظیمونو شکریا مننه ګرانو ملګرو زمونږ یو ملګری ناست دی خو هغه های کورټ ته ځي تاریخ یې دی نو هغه ته دا خواست کوم چې هغې راشي یو مختصر الفاظو کې په لږ وخت کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي سمیع الله صاحب سمیع الله صاحب جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما پستیج دیر خواږه مشران صحابي برادری تاجر اتحاد د مزدور کسان پارټي او د عوامي نېشنل پارټي نمونه کالم ټیم ډیر زیات کم دی به ګرانه شي
زه تاسو ته دا خبره کوم چې علب خان شیرپاو ته کومه صدمه رسېدلې ده په روژه کې د علب خان دلته سو د یو مریض سره د ډاکټرانو هغه کم دغه چې هغه په خپله قیصه وکړله او د هغه مریض اواز د علب خان شیرپاو چتاو علب خان شیرپاو هغوی 2 ګنټې په کمره کې بند کړه او د هغه سره تشدد هم وکړه پسه د هغه مریض په هغه اواز وچتولو یقین وکړئ زه تاجر برادری سم تعلق ساتم او صحافتي برادری سم تعلق ساتم او صحافت زه په هغه ځای کې کوم سوشل ورک زیات کوم چې کوم ځای کې په هغه ځای څوک قدم نه ږدي نو زه یې پرېږدم زه دا خبره کوم چې دا ایم ایس دی د جمعې د ورځې پورې ملولي خان صاحب کومه خبره چې وکړه زموږ د ټولو اتفاق ده د جمعې د ورځې پورې دا ایم ایس بدل کړی شي که دا بدل نه کړی شو بیا به موږ کینو د هغې لپاره موږ له عمل جوړو مشترکه خو زه یم چې داسې وکړو چې بیا بسترې راوړو په دې ټول چوک کې کېدو دا ټوله 400 جام کوته که په دې څوک سیاست کوي یو وایي ایم ایس دی لږ شي بل وایي ایم ایس دی پاتې شي نو په دې سیاست نه کوي دا ټول زموږ بچي زموږ میندې خویندې مریضان دلته راځي او د هغې علاج کېږي په دې سیاست نه دی په کار زه دا خبره کوم دا خو هغه د پاسني او د اشنغري خبره وه چې هغه یو پاسني ته هغه پاسني هغه اشنغري ته ویل که د ژرندې ته دا دانې مخکې ما راوړی نو تا رانه پرې نه شو اړول یو بل ته بهانه جوړول دا بهانې ته لر کوي هغه ورته ویل دا د مږې سوړه ژرنده ده ته یې پرې واړوه کس هغه یې پرې ویشته زه دا خبره کوم چې دغه قصې ته لر کوي زه موجوده حکومت ته دا خواست کوم چې د جمعې د ورځې پورې به دا ایم ایس نه وي دا به لر کړي که چېرته د یو سکول ماسټر د یو ماشوم سره زیاتی وکړي هغه کور به کډه نه وړي هغه استاد به دا سکول نه بدلیږي که ایم ایس د مریض سره یا د صحافي سره زیاتی وکړي هغه صحافي به کډه نه وړي د ایم ایس په بل ځای ته بدلیږي که ویس ایچ او د چا سره ناجایز زیاتی وکړي هغه دا تاڼې نه بدلیږي دا کور والا به کډه نه وړي په دې د ټول سیاسي ګوندونه ټول په دې مشوره د یو بل څه ضد نه هلي موجوده حکومت ته بالکل دا ایم ایس لر کړي که دا ایم ایس لر نه کړو علب خان ځان له نه دی صحافي برادري ورسره ده تاجر اتحاد ورسره دی یقین وکړئ ټوله 400 ورسره ټول تنظیمونه سیاسي ګوندونه ورسره دي زه دا خبره بیا هم چې موږ به بسترې راوړو په دې چوک کې بیا چې هغې پورې موږ ناست چې دا یې مستلی دی که دوی موږ ته د تاڼو د جیل دمکې نه راکوي موږ د جیل تاڼې نه یارېږو موږ ته یې تاڼه کولاو کړي او جیل کولاو کړي چې موږ ورشو نن زمونږ په دې چوک کې چې دا مشران راغلي و ناست دي دا څه مداري نشته چې مداري راغلي او کیلونه دي دا موږ د دې مقصد دپاره راغلي دا صوبایي حکومت بیا هم په کولو غوږونو دا خبره واوري چې د جمعې د ورځې پورې دا ایس نه منو دا ایم ایس نه منو دلته به نه دا چا دلته کلک کړی دی زه وروسته شی لږ ځای راکوئ دا کم مشران چې راغله د دې ډېره لویه شکریا دا کوم زه بیا هم وایم چې علب خان ځان له نه دی که ایم ایس وایي چې علب خان ځان له دی د ایم ایس بدماشي دا خو د سره په کار نه د هسپتال ته ایم ایس له خو به هغه سړی راځي چې غم والی د هغه سره مریض وي زه تا ته دا خبره کوم چې ته دلته بدماشۍ ته ناست یې استاد دار وي دلته به څوک مریض څه راولي د 400 هسپتال ته شړ کو دویمه خبره مې دا اورېده چې په 400 کې کمې کوارټرې دي په دې کې کمې کډې چې دي په هغې کې کم څه چې دی زما په خولې نه راځي ملولي خان صاحب وویل باقاعده د کورونه انکوایري وکړی شي دغه کړی شي هغې نه د کډې ویستی شي چې کومې غلطې کډې پکې یقینا چې دلته څومره ناجایز کارونه دي موږ به هغه اواز اوچتو موږ د هېڅ چا په دې خبرو کې نه منو چې یا به د ایم ایس پابندي په موږ یا به د نورو خلکو پابندي په موږ ستاسو ټیم نه خراب کوم زما په خپله پېښور کې تاریخ دی دلته مشران هم ناست دي ټیم هم ختمېږي والسلام ګرانو ملګرو دا سمیع الله صاحب د شیرپاو بازار د دکاندارو صدر دلته موږ سره سالار امجد علي صاحب د تنګي تحصیل چیرمین فیاض سالار صاحب رور دی هغې هم ناست دي هغې تشریف راوړی دی موږ یې مشکور یو زه اوس د قومي وطن پارټۍ ضلعي چیرمین قیصر اشنغري ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي قیصر خان اشنغري
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پا کیمپ کے ناس ټول درانه خواږه ملګري مشران کشران پا مخامخ ولاړ زمونږه د چارسدي غیور عوام ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ملګرو دا کم ظلم چې په دې چارسده کې روان دی نو دا ظلم مونږ سره نه امریکا کوي نه مونږ سره انډیا کوي نه مونږ سره بل ظالم او جابر حکومت کوي دا ظلم مونږ سره خپل د پی ټی آی د حکومت د طرفه شروع دی دلته که زه تاسو ته ووایم چې دا صحافیان وروڼه دا د معاشرې او زمونږه او ستاسو سترګې او غوږونه دي نو دا به غلطه ني ځکه چې کله نه دا صحافیان وروڼه او دا سوشل میډیا او دا شروع شوې ده نو مونږ ته دوی ګنټه په ګنټه لمحه په لمحه هغه خبرونه هغه خبرې را رسوي کم نه چې به مونږ په کلونو کې نه خبرېدو نو کم چې د چارسدي هسپتال ایم ایس صاحب دی نو دا زه نه پوهېږم چې د چارسدي پښتانه او د صوابق خو پښتانه یاد دي چې دا پکې کم چنګړې راغلي دي او داسې حرکتونه داسې دغه کوي ډایلاګ او داسې دغه کوي ته به ووایې چې دا چرته ډاکټر نه دی دا بس طبي بدماش دی او دا د معاشرې یو بالکل انپړه او جاهل انسان دی زه تاسو ته ابل رزم زه راغلی وم زما ماشومه بیماره وه تاسو په الله باور کې دا نه زه دروغ ویم زه به په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کلمه ویم چې ما هغه ماشومه راوسته دلته دې کیجوالټۍ ته هلته ما نه تپوس وشو چې دا ماشومه دا جوړه ده ما ورته چې بالکل وی لاړ شه د کیجوالټۍ په ځای هغه ځای کې چټۍ واخله چټۍ م واخیسته چې بیا واپس رالوي چې نه اوس به راوخیږي او داسې به لاړ شي دا کم چې زمونږ نوی هسپتال جوړ شوی دی د دې کې چرته چلډرن وارډ دی هغې کې ډاکټران ناست دي هغې له به ورشي په تپوس چې هغه ځای ته ورسېدو او په الله باور کې چې په لاره کې څونه زنانه راتلې هغې سره ماشومان وو هغې چې څونه راتلل تاسو په الله باور کې هغې خیرې کولې هغې د ایم ایس پس خیرې کولې هغې د پی ټي آی حکومت پس خیرې کولې چې دا کومه دغه ده چې چټۍ په یو میل لرې واخلم بیا 2 میله لرې ځم او هلته هسپتال کې به ډاکټر صاحب او هغه ډاکټر چې دی وایي ما د ماښامې یا او پی ډي شروع کړې ده تاسو په الله باور کې که هغه ډاکټرانو چاله ګوتې وړې او نه د دا تپوس کو نه سټیټسکوپ باندې چک کول نه ورسره ترمامیټرو اسم ورسره نو به د الله په قدرتونو روانو او چې څه به ورته ته ووایې بس بیا به یې زر زر دوایي ولیکله نو د دې ډاکټر د دې هسپتال مطلب څه شو چې زمونږه بچي زمونږه میندې خویندې کړېږي دلته چې بل کم ظلم شوی دی دلته لایډي دا ګایني واډو هغې لرکه او دغه ته یې وړه شیخ آباد هسپتال ته یعنی هغه وومن اینډ چلډرن هسپتال هلته یې وړه هلته خو نه ډاکټر شته نه نرس شته نه بل څه شته که دلته ایمرجنسي کې د ډیلیوري کیس راشي نو هغې خو موږ ته خو وړو موږ چې سنګا جب خان ورو چې دا هسپتال خو زمونږ د ماشوموالي نه مخکې جوړ شوی دی او زمونږ میندې خویندې زمونږ چې موږ باندې څه حادثه راشي موږ ړومبې دې هسپتال ته ځان را رسوو او بیا به راته دلته اردري صاحب وایي چې لاړ شه ایم ایس صاحب خو هغه شی هلته وړی دی بیا به هلته چې لاړ شي نو نه ډاکټران نه نرسان بیا به هغې پسې ګرځې نو موږ دا مطالبه هم کوو چې دا دلته دی واپس د ماشومانو لپاره د ښه ټیک ټاک
علاج بندوبست وکړی شي د زنانو ګایني د پاره دی ایمرجنسي د پاره دی یو لیډي ډاکټره او یو ګایني وارډ د دلته خامخا جوړ کړی شي چې خلک د تکلیف نه خلاص شي نور زه دا وایم چې د مونږ ډیرو مشرانو دا وې چې دی له 3 ورځې مونږ ټایم ورکاو او بیا به احتجاج کوو عجب خان نورم خبره وکړه امل ولی خان وکړه زما صوبایي مشر جناب سکندر آیات خان شیرپو ما ته ټلیفون وکړ او وایي چې د قومي وطن پارټۍ د طرف نه دا اعلان وکړه چې که د جمعې دروازې پورې دا سړی بدل نه شو نو بیا به دا ټول ملګري راټولېږو او چې دی به چې څنګه زمونږ ورور وې دی به د دې هسپتال نه په ډنګه ډولې راوباسو او بار به یې راغورځوو انشاءالله نور ما خو تاسو ته ووې چې د صوابۍ خو ډېر ښه پښتانه خلک دي ته چې دا کم علف خان رور سره کم زیاتې کړې دی د دې دی فلفور دی ازالو کې زمونږ زه ما بیګام یو خبره پوسټ باندې کړې وه چې موږ لا د دې خپل ایم پی ایګانو چې کوم د پی ټي آی سره تعلق ساتي چې کوم زمونږ ایمنیر صاحب دی فضل محمد خان د هغه پلار خو ډېر نر سړی و دا زمونږ چې کوم ایم پی ایګان دي نو دا خو په لومبي ځل راغلي دي سیاست کې دوی خپل مفاد ګوري زما دا تاسو شپ شپ مه کوئ دا ایم پی ایګان دا ایمنیر دا وزیر صحت دا د سره شریک دي او د سره په بل څه کې نه دي شریک د سره په کرپشن کې شریک دي دې دپاره د دې ځکه د دې اواز خلاف دې اواز نشي اوچتولی تیمور جګړه چې دی هغه د خدای تعالی بس په څه به ووایو الله تعالی هر چاله موقع ورکړې ده نو هغه چې وي ګنجیله نوکونه ورکړي نو هغه بیا خپل سر خوږی دا هغه ګنجیان دي چې دوی نه په حکومت پیږي نه په داسې څه خبره باندې پیږي نه دوی سره د عوامو د تکلیف احساس شته د عوامو د تکلیف احساس به زما په شانتې غریب سړي سره ځکه چې زه خپل بچی راولم په غېږ باندې نو زه یې هسپتال ته راولم زما یې نوکر نه راولي نه زما ایم پی ای صاحب اسپتال ته راځي نه د هغه بچی اسپتال ته راځي نه هغه په دې اسپتال کې علاج کوي هغې خو له خو چې کوم دا ای پی آی والا ستنم لګي نو دوی له صاحبان د افسران دغه ولیږي ټیکنیشن او نرس او دغه دا دوی له کور ته ولیږي نو دوی پسې پیږي دوی ته څه احساس دی زه دا خپلې خبرې همدلته ختموم قومي وطن پارټي چارسده ضلع بلکې خیبر پښتونخوا دا تاسو سره په دې دغه کې سخت وخت کې خپلو صحافیانو وروڼو سره ولاړه ده او انشاءالله که داسې وخت راغی چې د احتجاج یا د مرۍ نه د رانیو خبرې نو انشاءالله د خپلو د چارسدې عوامو له د صحافیانو وروڼو له لومبۍ ډب به مونږ خورو بیا به راپسې انشاءالله تاسو به دغه کوئ او د قومي وطن پارټۍ کارکنان په تاسو نه مخکې او تاسو به مونږ پسې یې انشاءالله دا ایم اس به هم د دې ځای نه لرګو او همدلته به او که دوی یې بیا هم نه لرګوي نو بیا درته وایم چې د هسپتال نه به په زور راوباسو د دې مرۍ نه به یې نیسو او د سره چې څونه ګنمینان وي د سره چې څونه سیکیورټي انشاءالله هم د هغې هغه ټوپکې هم د هغې هغه سوټي دا به والله په کونه ورمنډو انشاءالله خاد او آباد اوسئ مهرباني د قیصر جمال خان اشنغلي د تقریر نه پس د پشکلاوتي قومي جرګې ضلعي جنرال سیکرټري حاجي یوسف مومن صاحب هم دلته تشریف راوړی دی موږ د هغه د کومې شکریه ادا کوو او هغه ته هرکلی وایو اوس زه چونکې وخت کم دی مقررین هم ناسي او نور کېږم نو زما به ټولو ته دا خواست وي چې مختصر خپله خبره وکړي او خپل حاضري ولګوي زه د مزدور کسان پارټۍ مشر د تحصیل تنګي د چیرمن فیاض سالار مشر ورور سالار امجد علي صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي امجد علي صاحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما دلتا ناس د صحافیرونا سیاسي مشران ټول ستړي مشي په خیر رالی عزتمندو زبا د خپلو خبرو ابتدا نه د دې نه وکم وای د ظلم تور قانون کده مغول او کده بلله د ظلم تور قانون کده مغول او کده بلله بابا مې دی باغی او زما هم ته بغاوت دی ورونو دی امس چې ده ا د پښتنو یو متل کیږي وای د پیرانو کور ته کاڼه شغه کړي دي ورونو زه د امس تویم چې پړې پغاړه او واخه پخلا امنن راشه او د دې صحابانو نه معافي وغواړه خو زما په خدای قسم چې دوی په چا پسې راغستې ده دا خو لاستا بدلي ده زه یم چې د خپلې نوکرۍ غم دې وکړي او باقي پاکستان منګ بدقسمته ملکی ورونو په پاکستان کې زمرد پیدا کیږي چې دا جوار د دانې عمره غمې چې دی دا په لکونو کې خرڅېږي ورونو په دې ملک کې تیل پیدا کیږي په دې ملک کې سره زر پیدا کیږي په دې ملک کې ګیس پیدا کیږي خو په منګه باندې دغه شانې افسران مسلط دي لکه د دې مس په شان دي دوی چې دی کرپشن ته ناستې دي دوی چې د دوی کم زبردلا وزیران ویم د دوی سکرټران ویم دا هغوی له دلته بدې ته کېنولی هغوی له بده ورکوي نو ورونو دلته پاکستان چې دی دا صرف په یو څو افسرانو چې ایماندار پکې دي په هغوی باندې بچ دی چې په دې ادارو کې باقي ایماندار خلک هم شته او د دې مس په شانې افسرانو که د افسرانو ښکرې کېدې او لکۍ کېدې نو د دې امس به ښکرې او لکۍ شوې وې دغه شانتې په پاکستان کې چې دی کم افسران دي په خپله تنخواه صبر نه کوي په خپلو مراعاتو باندې صبر نه کوي دلته بدې ته ناستې دي او زه دا یو خبره کوم چې دا هم ډاکټر دی د ډبګرۍ ډاکټر او په شپه کې راهزن او قاتل او ډاکو د دوی یو مثال دی ورونو نه د چا مریض ته ګوري نه د چا بېوسۍ ته ګوري نه د چا غریبۍ ته ګوري او زما په خدای قسم چې د چا سره پیسې نه وي نو هغه تړپېږي او مري او دوی ورته خاندي نو ورونو زه هم د یو غریبې پارټۍ سره تعلق ساتم او ورونو تنګي تحصیل پړومبي ځل د غریب بچي له وټ ورکړی دی او انشاءالله موږ به په دې صوبه کې چې په کوم ځای کې د غریب سره ظلم کېږي نو موږ به هلته ودرېږو ورونو د تنګي تحصیل میر او ناظم اعلی به هلته انشاءالله ولاړي موږ دا کوم د صحافیانو سره چې ظلم او زیاتیا دې مس کړی دی ورونو خبره وکړه چې انشاءالله د راروان 3 ورځې ورکړي چې په 2-3 ورځو کې به موږ دا د خپلو لاسونه نیسو او دې سړک ته به یې راولو نو په دا کارخیار هم که کوو نو ماته هم جواب وکوئ چې زه هم د یو ځای نه ونیسم او دې سړک ته یې راولو چې دا د 400 خلک دا د 400 باندې چې کوم عذاب نازل شوی دی چې د دې نه اخلاص کړو ورونو تاسو ته دا وایم چې دا صحافیان دا د معاشرې عکاسي کوي دا په معاشرې کې چې کوم برایان دي هغه خلکو ته په ګوته کوي د دې امس برایي چې دی دا یې په ډاکه کړې ده څو میاشتې وړاندې تاسو ته دې دا پته وي چې څو ماشومان د ده د غفلت د وجې نه وفات شوي دي نو ورونو وخت راغلی دی د خدای خاطر وکئ کله به زه د ځان تپوس کوئ راپاڅئ چې د خپل ځان تپوس وکړو د الف خان نه د صحافي نه د خپل ځان تپوس وکړو دا چې دلته ناست دي نه زموږ صحت محفوظ دی نه زموږ جان محفوظ دی ورونو دلته دا صرف غونډهګردۍ ته ناستی دی تاسو ته دا سوال کوم چې صحافیان ورونو زموږ 3 دي که 4 ورځې ورکړي دي راځئ به او په دې کار خیر کې به خیر حصه اخلئ باقي نااهل حکومت دی ورونو عدالي صاحب قول دی ویل چې د نااهله او د زور ظلم د حکومت نه
د کفر حکومت ښه دی دا کوم حکومت چې په موږ باندې نازل شوی دی دوی سره د غریب غم نشته د عوامو غم ورسره نشته که چېرته وی نو نن دې راپاسي او دا ایم ایس دی ټرانسفر نه دا دې ایسته برخاست کي نورم پی ایچ ډي او ایم پیل خلک ناستی دی ادې پکې واخلي ورونو موږ د تیمور جګړه نه د وزیر اعلی نه دا مطالبه کوو چې زر در زره دی دا ایم ایس ایسته کور ته ولیږي دا دې ټرمینیټ کي ټرانسفر نه ټرانسفر ډېره وړه خبره ده بل یو مسلمان له به ورشي بیا به تې هغه اور کې ولاړي ورونو موږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا دې زر تر زره ایسته کور ته ولیږي باقي په آخر کې به دا ووایم وایي د سوي زړه نه مې سمتب پورته بړاس پورته شي په چا مظلوم چې د ظالم او بدمعش لاس پورته شي د هغه لاس د ماتېدو تاوېدو یو علاج دی چې د مظلوم رستیا شي او خلک په اخلاص پورته شي ډېره مننه دا امجد سالار صاحب چې ستاسو مخکې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو ګرانو ملګرو د موږ پنډال ته د جماعت ارشاد سنت و اهل سنت و حدیث مشران ضیاء الرحمن فاروقی صاحب او ساجد الله مکی صاحب تشریف راوړی د هغې هم شکریه ادا کوو ګرانو ملګرو دا